العلمیت والمعنوی كذلك وشرط تحطم تاثیره ازیات على الثلاثه او تحرك الاوسط او العجمه. هر کله چې فارغ شو مصنف د وصفنا شروع کړه په تانیث. تانیث سبب د غیر منصرف دی. تانیث دو قسمه ده. یو د تانیث لفظي. تانیث لفظي ته وایي چې په اسم کې ښکاره علامه د تانیث وي، لکه تی الف مکسوره الف ممدوده، عالمه حمراء خبلا. او یو تانیث معنوي دی چې ښکاره علامه د تانیث پکې نه او نور مؤنث دا اسم، دا د تانیث معنوي، لکه لفظ د هندون یا زینبا یا سقره وغیرہ شو. تانیث لفظي کې یو الف مکسوره او الف ممدوده ده، هغه یو سبب قائم مقام د دوو ده، هغه دلته مراد نه ده. او یو په تانیث لفظي کې تی د تانیث ده، دلته تی مراد ده. دا تی د تانیث یو سبب ده او قائم مقام د دوو نه ده. نو مراد تی دا التانیث بالتاء. دا التانیث مبتدا بالتاء خبر ده. نو التانیث حاصل بالتاء یا التانیث موصوف بالتاء صفت ده. موصوف با صفت مبتدا شرطه خبر ده. نبی بل سوی التانیث الحاصل بالتاء، بل د اسباب د غیر منصرف نه تانیث ده. د تانیث چې حاصل وي په سبب د تی، د تانیث چې حاصل وي په سبب د تی. نو کم تانیث چې حاصل وي په سبب د تی، نو دا سبب د غیر منصرف دی. ها نو دا تی ځکه ویله چې الف مکسوره او الف ممدوده تی وسته. شرطه العلمیت، شرط د تانیث په سببیت د منع صرف کې العلمیت، علمیت د ما په تانیث دی. شرط د تانیث په سببیت د منع صرف کې العلمیت، علمیت د ما په تانیث دی. ان تانیث چې سبب د غیر منصرف ګرځي، نو شرط پکې دا ده چې دغه اسم به علم وي. دا تی چې په کوم اسم کې دا اسم به علم وي. د دې دپاره چې تانیث لازم شي د کلمې سره، ځکه چې اعلام محفوظ دي د تغییر نه بقدر الامکان. تی چې په کوم اسم کې ول دا اسم به علم وي. د دې دپاره چې تانیث لازم شي د کلمې سره، ځکه چې اعلام محفوظ دي د تغییر نه بقدر الامکان. اعلام محفوظ دي د تغییر نه بقدر الامکان. کله چې کلمه علم شي نو تغییر تبدیل پکې ناراضي، دا تی وسر لازم شي، ځکه چې اعلام محفوظ دي تغییر نه بقدر الامکان. ها نو دا شرط د پاره د سببیت ته، شرط د وجود د ته نه د سببیت د پاره شو. والمعنوی کذالک، او تانیث معنوی پشان د تانیث لفظی. څنګه چې تانیث لفظی کې علمیت شرط ده، نو په تانیث معنوی کې علمیت شرط ده. یو اسم چې مانس په تانیث معنوی، ناغه با ال غیر منصرفی چې دغه اسم علم دی. او یو اسم چې مانس په تانیث لفظی، ناغه با ال غیر منصرفی چې دا اسم علم دی. په شپه نو ول معنوی کذالک، تانیث معنوی پشان د تانیث لفظی ده په اشتراط د علمیت کې، چې د دوانو د پاره علمیت شرط ده. لیکن علمیت په تانیث لفظی کې شرط د وجوب ده، او علمیت په تانیث معنوی کې شرط د جواز ده. علمیت په تانیث معنوی کې شرط د جواز ده، او په تانیث لفظی کې شرط د وجوب ده. دا قید ولې ویم؟ دا د په د سوال ده. اعتراض داسې کېدو چې ته علمیت د دوانو لپاره شرط ده،
نو بیا خو تانیث معنوي په شان د تانیث لفظي شو، نو بیا ذکر د تانیث معنوي وروستو د تانیث لفظي نه بې پیدې دی، ځکه د دواړو لپاره علامت شرط دی. نو چې د دواړو لپاره شرط شو نو بیا وروسته والمعنوي کذلک سلوی دا خو بیا بې پیدې دی. دا اعتراض دی. په اعتراض پوه شولئ؟ جواب شو دې کې فرق دی. علمیت د تانیث لفظي لپاره شرط د وجوب دی. څنګه؟ یو اسم کې تانیث لفظي او علم وي نو دا به وجوبا غیر منصرف وي. طلحتو وجوبا غیر منصرف دی. یو پکې علمیت دی بل تانیث لفظي، او په یو اسم کې چې تانیث معنوي او علمیت پکې نو دا به جوازا غیر منصرف وي، وجوبا به نه وي. څه معنی ده؟ که ته غیر منصرف کې او که منصرف کې، غیر منصرف کول هم جایز دی او منصرف کول هم جایز دی. لکه لفظ د هندون مانس دی په تانیث معنوي، مانسات معنوي دی ته وایي چې ښکاره پکې تانیث دی د تانیث نه وي، خو مستعملیږي په مانساتو کې. البته په حالت د تصغیر کې ته ښکاره کېږي، لکه هندون تصغیر دی هنیدتون، ارزن تصغیر دی اوریزتون، په تصغیر کې ته ښکاره کېږي. یو اسم چې مانس په تانیث معنوي او دا اسم علمی نو جوازا بغیر منصرف وجوبا بنئ. لفظ د هندون یو پکې علمیت دی بل پکې تانیث معنوي دی، نو تاله جایز ده کو ته غیر منصرف ګرځې هم جایز ده او کو ته منصرف ګرځې هم جایز ده. چې دې ته وګورې چې دوه سبب پکې شته، یو علمیت او بل تانیث، نو هندون غیر منصرف شو. خو کو دې ته وګورې چې شرط د وجوب پکې نشته نو جوازا دی، نو منصرف یې کا. اینه چې دې ته وګورې 200 علامت او تانیث نو غیر منصرف شو. چې ته وګورې چې دا 2 سبب پکې دي خو شرط د وجوب پکې نشته نو منصرف هم جایز دی. والمعنوي کذالک تانیث معنوي په شان ته د تانیث لفظي دی په اشتراط د علمیت کې چې په دواړو کې علمیت شرط دی، لیکن علمیت د تانیث لفظي لپاره شرط د وجوب دی او علمیت د تانیث معنوي لپاره شرط د جواز دی. وشرط تحتم تاثیره ازیات علی الثلاثه. اوس کو داسې کې چې اسم چې مانس په تانیث معنوي دی او ته وجوبا غیر منصرف ګرځې، د وجوب د پاره ول بل شرط دی، د وجوب د تانیث معنوي د پاره بل شرط دی. هغه دا چې دا کلمه با یا زائده په ثلاثه وي، یو زائده به په ثلاثه وي، یا به دا کلمه درې حرفي ځای خو درې واړه به متحرکي، او یا به دا کلمه لفظ عجمی بل. کو دا مانس په تانیث معنوي کار درې استاذه یا زائد په ثلاثه وي یا درې حرفي خو منځنۍ متحرکي یا دا لفظ عجمی نو بیا به وجوبا غیر منصرف وي. وشرط تحتم تاثیره، شرط د پاره د وجوب د تاثیر د تانیث معنوي زیادت ته په ثلاثه یو، او تحرک الاوسط یا تحرک در په اوسط ته 2، او العجمه یا عجمه د 3. نو چې یو د دې شرطونه پکې نو کلمه با وجوبا غیر منصرف وي. دا شرطونه پکې ولې دي؟ ځکه دارمدار د غیر منصرف په ثقل دی، دارمدار د غیر منصرف په ثقل دی. څنګه؟ ته چې په غیر منصرف کې 2 سبب معتبره یا یو چې قائم مقام د 2 وي، دا تقاضا د ثقل کوي. دارمدار د غیر منصرف په ثقل دی. نو که اوس په دې کلمه کې زیادت هم نه، تحرک هم نه، دا لفظ عجمی هم نه، نو په کلمه کې به تخفیف راشي. نو دا تخفیف به مقابله وکړي د ثقل د غیر منصرف سره، دا تخفیف به مقابله وکړي د ثقل د غیر منصرف سره، نو واقع بشي په سببیت د غیر منصرف کې نقصان، واقع بشي په سببیت د غیر منصرف کې نقصان. دا کلمه به خارجه کې د غیر انصراف نه، دا کلمه به خارجه کې
د غیر انصراف نه. دار مدار د غیر منصرف په ثقل دی. نو کو په کلمه کې زیادت هم رانشي، تحرک هم نه، عجم هم نه، نو په دې کلمه کې به تخفیف راشي. نو دا تخفیف با مقابله وکړي د ثقل د غیر منصرف سره، نو په غیر منصرف کې به فتور او نقصان راشي. نو دا به خارج کې د سببیت د غیر انصراف نه. لہذا شرط پکې دا دی، یا به زاید یا به تحریک یا به عجمی. زیادت خو ثقل دی په نسبت سره کم تا، تحرک دار په اوسط هم ثقل دی په نسبت سره سکون تا، عجم هم ثقل دی په نسبت سره عربی تا. ځکه چې دار مدار د عربی په اقتصار او په تخفیف دی، او دار مدار د عجمی په طول دی. عجمی کې ثقل دی. ولم يتعجم لکه څه دی چې طول بنه کوي. وشرط تحتم تاثیره، شرط د پار د وجوب د تاثیر د تانیث معنوي، چې کلمه غیر منصرفه یو مانس په تانیث معنوي وجوبا غیر منصرفه زیادت په ثلاثه. دا کلمه د درې حروفونه زائد دی، یا خو تحرک دار په وسط دی. د ګاټکۍ مولوي صاحب تحرک دار په وسط ځکه هوا چې اول حرف اسم متحرک ځکه ابتدا په ساکن راځي، او رسته به ځکه متحرک اعراب په راځي. پتن به تو کل الباس ګولې منځنه به متحرک کړ. او العجمه یا بعد پس د عجمی لا لفظ با جمی. فهندن يجوز صرفه، پس لفظ د هندن پا تفرعیه ده. پا تفرعیه دیتا وی چې ما بعد د پی مرتب په ما قبلی، پس لفظ د هندون جایز دی منصرف کولی او جایز دی غیر منصرف کولی. چې دیتا وګوري چې په هندون کې دوه سبب دي، یو علمیت ته ایو پکې تانیث معنوي دی. نو په نظر سره د دوه سببونو ته غیر منصرف کولی هم جایز دی. خو چې بل طرف ته ګوري نو شرط د وجوب پکې نشته دی، چې زیادت یا تحرک یا عجمه ده، نو منصرف کولی هم جایز دی. وزنبو وسقرو وما هو جور ممتنعون. ګورئ دا یاد ساتئ، د شالکنډۍ بد باشه فکر کوه. تعدد په مبتدا کې جایز دی مع العطف، بلا عطف ناجایز دی. نو زینبو وسقرو وما هو جور مبتدا ده، ممتنعون خبر دی. مبتدا متعدد ده و خبر مفرد ده. تعدد په مبتدا کې جایز دی، خو چې حرف عطف پسې و وسشته کړ زینب وسقر و ما هو. پس تعدد په خبر کې بلا عطف هم جایز دی. زید عالم و عاقل و فاضل، او مع العطف هم جایز، بلا عطف هم جایز دی. مع العطف بلا عطف دوان جایز دی. او په مبتدا کې تعدد مع العطف جایز دی او بلا عطف ناجایز دی. ممتنعون د دیو منصرف کول ممتنع دي. ممتنع صرفها ووا چا به ویل چې ممتنع دی چې وجود په خارج کې راځي، دا خو موجود دي. وی نه منصرف کول ممتنع دي. منصرف صرفها ولی زینبو کې تانیث معنوي او علمیت ده او زیادت په ثلاثه هم ده. سقره چې ده د کې تانیث معنوي ده او د دوزخ د کاندي نوم ده، نو علمیت هم شو او تحرک دار په وسط ده. ما هو جورو دا په عجمو کې د بیل بیل خار نوم دی، عجمی خار یادی. نو ما هو کې یو علمیت دی، بل پکې تانیث معنوي دی او عجمه شوه. جورو کې علمیت دی، یو پکې تانیث معنوي دی او عجمه نه، دا غیر منصرف. ولو کو سکون د حرف وسط پکې دی، خو دلته الفاظ عجمی دي، نو دا غیر منصرف دی. دا بیل بیل دی، دا غیر منصرف دی. په خبره پیښ ولئ، هغه منصرف شو، دا غیر منصرف شو. یا به مذکر